السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو د یو وړوکی کلیپ واروئ ټول پښتانه او هغې بعد بیا خبره کوو. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. जी ये जो हमने 22 लोग पकड़े हैं रात को, ये जो है इलाका थाना कैंट का जो सदर बाजार है, सिक्योरिटी लैब्स के हवाला से इन लोगों को हमने पकड़ा है. ये पाकिस्तानी शरीयत नहीं रखते, ये बाजौड एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, स्वाबी वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ इलाका गैर के ये रहने वाले लोग हैं. इनको हमने सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से जो है ना, ये जनाब DPO साहब के अहकामात के मुताबिक और जनाब SDPO साहब और जनाब SHO साहब की ज़ेरे निगरानी इनको इलाका थाना कैंट का जो پوره تاسې واورېدله ملګرو، خبره دې حد ته راورسېدله چې تاسو به اوس دا ویډیو اورېدلي، تاسو به وایئ چې اوس دا کس نفرت پیدا وکړي. نو اندازه وکړئ چې موږ پنجاب او سیند چې کوم پښتنو وروڼو چې کوم حیثیت ته تاسو مخې ته پروت او دې وجه ټوله دا ده چې دلته موږ پښتنو لیډر نه که پیدا او موږ پښتانه د سیاسي لیډرشپ چې څومره پارټۍ دي دې په خپله منځ کې تقسیم کړي یو او یو بل زنده‌باد او مرده‌باد نارې وایو، خو تر اوسه پورې د سیاسي لیډرشپ مشرانو تاسو کوم دپاره خو هیڅ نه وکړو، خو خپل جانو دپاره ډېر څه وکړو. خپله شی پلازې جوړې کړې، خپله شی کاروبارونه شی پیسې وګټلې، عیاشیګانې کوي. خو تاسو هغسې ملک په حالات باندې که وګورئ، موږ کوم دومره تباه یو چې پټرول بیا 20 روپۍ تقریبا کم از کم ګران شول. موږ ووایو چې دلته خو چلو PTI په پارټۍ کې عادت باندې دلته پابندي ده جلوس او ورسره اجتماع باندې، نو د 13 پارټۍ دلته چې د دې ملک چې دي او دا عام عوام چې ده دا ظالمان ولې نه روزي، دا ولې مهنګایي ته خلاف احتجاج ولې نه کوي، او اخر دا کوم به تر کومه پورې چوپ ناست دي. هر طرف ته تاسو بربادي او تاسې موږ هر لحاظ سے موږ پیسه ووایو او کاټ چې موږ دلته نه لیډرشپ له خولې اواز راوځي، نه موږ مشر چوک تر اوسه پورې داسې په دې خاوره باندې پیدا نه کړ چې موږ وایو چې پښتون قوم پاره د اواز اوچت کړی. نو خدای رسول دغو دا سیاسي لیډرشپ سیاسي پارټۍ بالکل ټولې پرېږدئ، ځکه چې بار مسافرو وروڼو کوم حال تاسو دا اوس اندازه به ولګوئ د ویډیو نه چې موږ پښتنو وروڼو کوم حیثیت دپاره او موږ شاته داسې مشر نسته، داسې کس نسته چې دې ریاست یا دې هغه کسانو ته ووایي چې پاکستان چې اهم کردار د پښتنو ده او هغې سره دا ظلم زیاتی ولې کېږي. نو پښتنو وروڼو ټولو ته وایو چې خدای رسول ته وګورئ، دا سیاسي لیډرشپ بالکل پرېږدئ، دا هیڅ تاسو حق دپاره نه دي لګیا، دا خپلو ګېډو پاره او خپل جان دپاره لګیا دي. مننه جي، شکریہ.